ټیک ده شپې پلان کې کې تاسو راشي زما پیسې ورکړم تاسو بس نه یې ولا یو پورا پلان سره راغلی دی کله چې دروازه وته کول دی کاپ به اشرف تر د څه وې نه ما تیار څه نه ورته مور سره ته ولي ورته وې د دروازې د تکار نه د قتل وی راځي ورته دا مو زما ورانه محمد ابن مسلمه ما سره ډېر مترکل او که څوک زما په قتل پسې راځي زه سرداري زه غډې نو مقابله ته ورسم شراب دروازه چې مولا ولدي سره ملاو شو یا عربو مبارسان کی خوشبوئی لگولا قیمتی خوشبوئی گوا ورته دوی خوخه دینه چې اثر دی لګوي کوم ورته لګوي کا دې چې بل اثر باندې وی کو اختام نه کلک راوړي دا نور پرګری ور سره ولارو په دغه کې ورته سټ کټ کو دا سره راو سحر سحر کې د الله پیغمبر نه کېږي الله پیغمبر دا مصاف کار تمام کو الله پیغمبر د محمد مصطفی لپاره دعا کوي سره ته چې یو خبر شو چې تاسو کار شوی د مشره وځل د الله پیغمبر ته وو درایو چې ګرځا الله شي الله پیغمبر ورته فرمایل یو مستحقی کې ولا بنبی ته او یقینا مسلمان چې کله مذهبي جذبات مجبور شي مسلمان هر څه برداشت کول چې ګټه نشي برداشت او دا د نظام په اړه دی شیخ الهند مولا چې کله پارټي په جیل کې یو پنځه ملګری وو دې کې ورسره یو زموږ د سخاوت مې او زرګل سره مولا ورسره وسوات شوی دی یو انگریز برابر کو سپایو شیخ الهند مولا ته چنځل کړو یو زرګل سره پاسره ورته څنګه راشي هغه ته ته مجرم سړی ته ما د څنګه څنګه راشي ورته ته نیمه څنګه راشي ورته نه وځو د چې بل ورځ بیا راغی ته یو زرګل سره د شپږ ډېر ورته تکړه په سمته په پختو شیخ الهند مولا ورته ته وځي شاګردانو کې د سره ډېر مینه کوي د چې بیا راغی او کنزله شروع کړ شیخ الهند مولا ته او بیا زرګل سره پاسه نو دای څوک کو درسې د فرش تر چوله او ایمانی ځخري په دې وخت کې او کزو موسی په فضل علی موسی علیه السلام چې د دیو او پر رسول باندې هغه رساو وتلا او وسری لیکي د ایمانی سوري په دې وخت کې یو طاقت وی درسې چې د چت پر رسول کې د رمضان په سپي په ځای په رسول په وخت باندې راځي د عدالت کې کیس چلیږي دا بیان داو چې ما په دې باندې کو چې موږ ځکه زموږ چې مذهبي جذبات چې کله مجبور شي موږ خپل ځان باندې کنټرول نشو ساتلی د مسلمان په دې کې هېڅ رشته نه پېژني هېڅ یو نه برداشت کوي په دې وخت کې خپل هدف ته ځان رسوي او یې په هغه څه مقدمه وڅلې دا وڅلې ولې په واقعي د زړه جذبات مجبور شي د کنټرول نشو ساتلی عرض وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل حکم کړ بخاری شریف کې یو ډېر روایت موجود دی عدالت کې یو بل ډېر لوی ګستاخ دی ابو رافع نامه ده حدیث سره مشهور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې د ډېر تنگ راغلی وې فرمایلی یو مجلس کې ویل پلان کې لپاره رسول کامیش د ګستاخ د الله د پیغمبر ګستاخي او بېدبي کوله په دې مجلس کې عبد الله بن عتیق رضی الله عنه حاصل د الله رسول اجازه ورکړه چې زه کار تمام ملګری ورسره شو دی ولاړو او دا ابو رافع چې وو دا په یو قلعه کې اوسېدو او دا قلعه مکمل په دې څوکیدارانو د ماښام نه بس په بنده شو تر سهاره به نه کولاوې بیا په دې کې دننه قلعه ده دې کې دننه یو ماڼۍ جوړ کړی دی پاس په سر باندې ته اوسي دې ته رارسېدل ګرانو ماښامۍ دی عبدالله ابن عتیق ملګرو ته وایي تاسو انتظار وکړئ زه ورځم حالات ګورم حالات څارم تاسو ته خبر راوړم اتفاقا د دې قلعه والا نه یو خر ورک شوی دی یو قلعه دروازه کولاو کړې د بهر ګرځي خر به تلاش دلته چې راورسېدو دی پوه شو عبدالله ابن عتیق دا څادر په ځان راواچوله د انسان چې درته د یو د سماعتې لپاره کېدي مخکې طریقه به وه نو چې کله خر پیدا شو چوکیدار په دا آواز کې د یو چا ګمانه یو ورو پلان کیا سر نه نوځول په دروازه بندو دم څادر د ځان نه تاو کړو ننوتو په دې کې په دې قلعه کې په آخري دروازې سره دې یو غوجل جوړه کړې وه چې په دې کې بحثونه وخره ودرول
وسیله په دې تیاره کې هغې وګړ ته ننوتو ځان یې پټ او چې کله د شپې ټولې دروازې بندې شي چابیانې دلته وغورځول چابیانې دلته میخ ته واچولی شي د شپې مین زیږزه شوله عبدالله ابن عتیق را پاسېد او کنجان یې راواغېستلې دی وایي د بهر نه مې دا تاله کولا وکړه قلا ته چې به دننه شو د دننه نه مې دا تاله وواله ویل اخرني ځای ته مې ځان راورسو په دې ځای کې ویل د ګستاخ چې کوم دی د ده کور ته یو پړوۍ ختلې ده ویل زه به دا پړوۍ باندې بره ورغلم ده سره د عربو زنانه پرتې دي د هغه سردارانو طریقه به دا وه قصه ورو ښځې زنانه دا بیا راوستې وې دي ورته قصې بیانولې چې کله واده وده شو دي ورته وویل ما دلته ځان ته ورسو دا زنانه په دې وخت کې پاسې دې لاړې ورته تیاره ده ویل پته نه لګېږي ده سره خپله ښځه او بچي پراته دي دا پته نه لګېږي چې دی کوم ځای کې دی زه په دې یاره کې وم هسې نه چې په ښځه بچو باندې ګزار ونه کړم دا سړی معلوم کړم ویل ما اواز وکړو پلکیا ویل ده جواب راکړو ویل چې څنګه یې جواب راکړو ما به دا ټوله ګزار وکړو ویل پته راته ولګېده چې سړی منډه دی ویل زه دا یو سیټ ته شو ویل بیا مې اواز وکړو پلکیا څه وشو ویل له ځان مې ورته مددګار و غمخوار جوړ شو ویل ما ته ویل هلاک شې تا د پته نشته دی چا په توره وبایلمه ویل خبرې زیاتې کړې ویل چې دا خبرې زیاتې کړې زه پسې راورسېدم ویل دا توره مې ورته په دا سیمټو ورتلله دا به ورته پورې راپورې وویستله ویل په خپل لاس مې ورته دلته کار تمام کړو ویل د دې ځای نه روان شو ویل په دا پړوۍ پرپایي چې راکوزېدم راوغورځېدم ویل دا خپله پنډۍ مې ماته شوله ویل دا خپله پګړۍ مې ګلاب کړه دا خپله پنډۍ ور وړاندې وتړل د کلا اخرني سر دروازې ته راغلم دلته کېناستم زړه کې مې عهد دا و تر هغه وخته پورې به د دې ځای نه نځم تر څو چې مې د ده له مردارېدو خبر نه وي اورېدلی ویل سبا شو سهار یو اعلان کوونکی اعلان کوي چې اعلان واورئ نن یو داسې واقع شوې د بېګا پلار کې ابورافع چا وژلی دی په توره باندې وهلی دی ته یې کله چې مې واورېدل وایي دا خپله په خپلې پګړۍ باندې تړلې ده توره په خپل ځای باندې په تور د همساله وو ملګرو ته مې ځان راورسو ما هغوی ته ویل چې راځئ کار وشو هغوی مې د ځان سره کړه الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته سهار راورسېدم هغه ته مې ټوله واقعه بیان کړه الله پیغمبر ډېر خوشحاله شو وایي زما په دا خپه باندې لاس مبارک راښکو دمه یې کړله دعا یې راته وکړله هغه عبدالله ابن عتیق فرمایي وایي زما هغه ماته پنډۍ الله هسې روغه کړله چې کله ژوند کې ماته نه ده محسوس شوې چې دا پنډۍ زما ماته شوې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل حکم یې دی کړی د مدینه منوره کې یو بوډا و 120 سال عمر 120 سال دا ګستاخ دی د الله د پیغمبر یو صحابي د الله د پیغمبر په حکم ورغلی دا خپل کور کې پروت دی 120 ساله بوډا حالانکې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدان جنګ چې ترجمه کړو مجاهدینو ته به یې ویل د بوډاګان مه وژنئ تر څو چې هغوی د تاسو سره جنګ نه کړي زنانه مه وژنئ تر څو د تاسو سره هغوی جنګ نه کوي که په میدان جنګ کې راغلي د ما سره جنګ نه کوي به حکم دی ډز دې وباسه لیکن بغیر د جنګ نه تاسو زنانه میدان جنګ کې مه وژنئ ماشومان هم مه وژنئ بوډاګان هم مه وژنئ لیکن کله چې د ناموس رسالت خبره راغلې ده الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي د هغه په حکم کور ته ورغلی د شپې دا بوډا په خپل کټ کې بستره کې پروت دی ام په هغه ځای باندې قتل کړی دی مردار کړی دی روایتونه راغلي تر دې پورې حافظ ابن کثیر البدایه کې لیکلي دي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راوي دی دی فرمایي مکه مکرمه فتح شوله الله پیغمبر په دې ورځ باندې د عمومي معافۍ اعلان وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کې خلکو ته معافي وشوله چې دا په هر جنګ کې د کفر کمانډرو دوی خلک شهیدان کړي لیکن نن هغه ته معافي وشوله نن د عمومي معافۍ اعلان شوی دی چا د خپل کور دروازه په ځان پسې بند کړل هغه په امن دي څوک خانقاهې ته لاړو هغه په امن دي څوک چې د ابو سفیان کور ته لاړو هغه په امن د عمومي معافۍ اعلان کوي لیکن سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبر د څو کسانو نومونه واغستله په دې کې شپږ سړي وو دوی پکې زنانه وو د ګستاخانو دوی د الله د پیغمبر ګستاخي کړې وه چا چې قتلونه کړي وو معافي ورته میلاو شوله چا چې ډاکې کړې وې معافي ورته میلاو شوله چا چې ټول ژوند او زندګي دا په دشمنو د اسلام کې تېر شوی او معافي ورته میلاو شوله لیکن نن هغه خلک
चाची अल्लाह के पैगंबर गुस्ताखी हो गया जिक्र इला अल्लाह पैगंबर तनामुस अल्लाह के पैगंबर ने दरबार में दाऊद कत्ल हुक्म में नबी की दाऊद वंगे ऐलान न की दाऊद अल्लाह पैगंबर ऊपर महल तो वो के सामने तो के सामने मुड़े वाले सर मेरा अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर महल तो अल्लाह पैगंबर ऊपर महल दिवचे चांद बिया मंतल पक्तलू दिवचे चांद बिया मंतल दिव कत्ल गई अल्लाह पैगंबर दाऊद कत्ल हुक्म